अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ वजल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्न स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ग्रानो कतुनको ज़ेम फ़याज़ुद्दीन और तासो ता प दीन फ़ितरत प ख़ुसूसी ख़बरवने के प खैर रागले वायम। ग्रानो कतुनको द अख्तर मौसम दे और द हज मौसम दे और प दे खुशालो के मुंगा तासो शरीकुल गौल मुंग तासो ता टोलो ता द खैबर न्यूज़ द तरफा द अख्तर ढेर ढेर मुबारकबाद वायु। याद लरे चे द अख्तर से दे द कुर्बानी से दे प दे बांधे जान पेयोल ढेर ज़्यादा ज़रूरी दे मुंगा अब अख्तर उमानज़ और कुर्बानी हम मुंगा ओकलला खुद के शाता फ़लसफ़ा सदा दे गरज से दे हिकमत से दे बायत च प दे खबर मानी मुंगा जान पुईगू। याद लरे چې د الله سبحانه و تعالی سره زموږ د تعلق چې کوم نوعیت دی دا په درې بنیادونو باندې دی. هغه یو د پرستش جذبات دي، یو د اطاعت جذبات دي او یو د حج او د عمرې نظر دی. نظر پیش کول دي، خپل ځان پیش کول دي. نو دا یاد لرئ چې د حج څه شی دی، د عمره څه شی دی، دا ځان پیش کول دي د شیطان خلاف د رحمان په ټیم کې شاملېدل دي. د دې نوم دی حج او عمره. نو دام یاد لرئ چې بعضې خلک داسې دي چې هغه دا حج نشي کولی، د لارې هغه توان نه لري یا د جسم توان نه لري. نو شریعت زموږ دا فیصله وکړله چې په 10 ذوالحجه باندې چې په کم مقام باندې کم افراد وي هغه د هغه ځای کې هغه قرباني وکړي. او دا قرباني کتونکو دې کې ډېر زیات حکمت دی. دا قرباني صرف وینه تویول نه دي بلکې خپل جذبات هغه چې کم دی نو هغه هم په هغې باندې هم چاړه راښکول دي چې ای ربه زما ستا په ټیم کې شاملېږم، لبیک اللهم لبیک. د شیطان خلاف جنگ دی او زه په دې دشمنۍ باندې هم چاړه راکاږم، په دې تربګنۍ باندې هم چاړه راکاږم. زه چې دا کم حرام کارونه کوم په دې باندې هم چاړه راکاږم. دا خپل ځان درته حلالومه او د ستا د دین د سربلندۍ موقع کو فرض کراله دغه شان څنګه چې را څاروي را مری پرته ده او وینه تویږي دغه شان خپل ځان به درته پیش کړم. دا د ملت ابراهیم چې کوم دی نو هغه سنت دی، هغوی خپل زوی پیش کړی دغه معبد ته، موږ خپل ځان پیش کوو. دا د حج چې کوم دی نو یو بله غټه فلسفه ده. کتونکو دې خوشحالو سره سره یو بله ډېره غټه خوشحالي هغه دا ده چې زمونږ د خیبر ټي وي چې کوم دی نو 21 سال هغه پوره شو، انیورسري ده. او دا سفر ډېر زیات په دې کې هڅې شوي دي، کوششونه شوي دي، په دې کې مختلف پروګرامونه شوي دي. 21 سال پوره شو په پښتو ژبه کې دا پوره شو. دا ډېره د فخر او د فخر مقام دی او د ویاړ مقام دی او دا د کتونکو ستاسو په مرستې سره دا کار شوی دی. او په دې په دوران کې مختلف پروګرامونه د دین حوالې سره داسې نور پروګرامونه به راتلل او په هغې کې به د دین پروګرام مقصد به دا و چې په ټولنه کې اصلاح وکړي شي. نو دا دویمه خوشحالي ده. درېیمه خوشحالي هغه دا ده چې په دې سود ایشیا کې تاسو ته پته ده چې د پاکستان او د هندوستان چې کومه شخړه وه چې کوم هغوی حمله کړې وه هندوستان او بیا پاکستان خپل دفاع کې هغه هغوی له جواب ورکړو نو هغه جنګبندي هم وشوه. دا هم د انسانیت په حق کې ډېر غټ پیغام دی. د پاکستان دپاره ډېره د فخر خبره ده چې د انسانیت دپاره د فخر خبره ده چې دا جنګبندي وشوله او الله دې وکړي چې په دواړو ځینو کې په دې خطه کې امن راشي. دا هم یو خوشحالي ده. نو د اختر چې کوم دی نو مقام دی په دې باندې به مونږ خپلې خبرې کوو. مونږ ډېر درانه خواږه میلمانه راغوښتي په دې باندې به مونږ خبرې کوو چې اختر څه شی دی، د دې اختر فلسفه څه شی ده، دا قرباني څه شی ده. نو په دې باندې به انشاءالله مونږ جوړې خبرې کوو. زمونږ لومبنې میلمه ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب دی. اسرار صاحب تاسو ته مونږ په خیر رالی وایو، اختر مبارک شه. ډېره مننه ستاسو او د ټولو کتونکو. مهرباني. دویم میلمه زمونږ ولید باقر چې له ثوابین راغلی دی، دوی ته مونږ په خیر راغلی وایو. ستاسو د اختر ډېر ډېر مبارک شي. ډېره مننه جي ستاسو. دریم میلمه زمونږ وقار احمد صاحب دی چې له دوی تعلق شب قدر سره دی. تاسو ته مونږ جي په خیر راغلی وایو، اختر مبارک شه. او زمونږ اخري میلمه څلورم میلمه زما ډېر خوږ کشر او میلمه عبدالرحیم فضل رحیم خیلجي صاحب دی. تاسو ته مونږ په خیر رالی وایو، اختر مبارک شه. مهرباني جزاک الله، ډېره مننه. پروګرام باقاعده آغاز به کوو د مفتی ډاکټر اسرار مدني صاحب نه. مفتی صاحب قرباني مونږ وکړله، خلکو غوښې مو خوړلې. دا قرباني وجه تسمیه څه ده؟ دا قرباني څه شی دی، څه نظر لري؟ یو لنډ شان تاریخ کو تاسو بیان کړو. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. اما بعد د ټولو ناول تاسو ته د اختر مبارکباد پیش کوم. الله دې قرباني ستاسو هم قبول کړي او کتونکو اوریدونکو ته هم اختر مبارک وي او الله دې د هغوی ټول عبادات د دې ذوالحجې د میاشتې قبول کړي چې څوک د حج
د مقصد دپاره تللي دي، الله د هغوی حجونه هم قبول کړي. یقینا ډیره مهمه او بروقت پوښتنه ده. الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې فرمایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا قربانی لغتن که موږ په دې باندې خبره وکړو نو مختصرا دا ده چې دا د قرب معنا ده الله ته ځان نږدې کول، الله ته په دې قربانۍ سره ځان نږدې کول. تاسو په شروعات کې په مقدمه کې او په تمهیدي خبرو کې هم دا اشاره وکړله چې د الله سره د تعلق دپاره مختلف کارونه مونږ کوو. د پرستش په صورت کې، د عبادت په صورت کې، د مونځ په صورت کې مونږ یو اظهار کوو، یا د نظر او د حج او د عمرې په صورت کې، یا د قربانی په صورت کې، دا د نظر هغه اظهار عقیدت دی د الله سره. دا د ابراهیم علیه السلام د سنت نه واخله تر د آدم علیه السلام د دور نه را یو سنت د قربانی په تسلسل سره را روان دی او په هر امت باندې د هغې قربانی نوعیت مختلف و. زمونږ د امت محمدي د قربانی چې کم صورت دی هغه عموما ټول اوریدونکي کتونکي واقف دي چې یو ذبح کول دي د الله دپاره، د ګډ بیزې یا د غټ څاروي په صورت کې. د دې فلسفې باندې که مونږ خبره وکړو نو اصل کې زمونږ په معاشره کې د قربانۍ دا فلسفه ډیره زیاته په نشي حساب ده. په ظاهره باندې موږ د څاروي د قربانۍ اهتمام ډیر زیات په زور او شور سره کوو، لیکن چې کومه دا قرباني حقیقت کې زموږ نه کومه تقاضا کوي هغې باندې پوه هم نه یو، او په هغې باندې زموږ هغه ژوند د هغې روحانیت سره تړون نشته دی. که چېرته کې موږ په دې روحانیت باندې په هغه ډیپ باندې او په هغه اصل فلسفه باندې ځان پوه کړو نو بیا د دې معاشرې نه ټولې ستونزې هم ختمېدی شي. ابراهیم علیه السلام چې هغه په اصل کې د عراق باشنده و، ډېر آباد ښار و، خو هغه چې کله راځي مایګریشن کوي او د یو صحرا طرف ته، د مکې صحرا ته راځي. په هغې کې بنیادي فلسفه دا وه چې زه به دلته کې د فرد د اکایې د خاندان د اولاد تربیت کومه، د اولاد د تربیت دپاره، د فرد د تربیت دپاره او د اکایې د تربیت دپاره هغه راغلی و. په هغې واقعه کې تاسو په تفصیل سره کتلی دي چې جبرائیل علیه السلام به راغی په یو بدل صورت کې او د هغې زوجې سره به یې تکلم وکړلو، بیا به یې ورته وویل چې دروازه بدله که بدله نه که. که دا تفصیلات اوس بیانو نو بیا ټایم زموږ سره شارټ دی، خو په دلته کې هغه تربیتي پهلو هم شته دی انفرادي حیثیت کې. نو دلته کې د سیرت ابراهیم نه موږ ته اخذ کول دی. صرف دا نه چې په ظاهر باندې زه قرباني وکړم خو د ابراهیم علیه السلام کوم سیرت دی هغه زما نه نظر انداز شي. یو اهم مقصد دا دی. دویمه اهم خبره دا ده چې په دې قربانۍ کې زه اظهار د الله سره کومه چې یا الله زه ستا لپاره څاروی قربانومه، نو په دې کې به زه په طریقه اولا سره دې خبرې اظهار هم کوم چې الله زه ستا لپاره خپل جذبات هم قربانولو ته تیار یم. لکه څنګه ابراهیم علیه السلام خپل د نفس قرباني ورکړې وه، د اولاد ذبحه معمولی کار نه دی، یعنی د الله د پاره د خپل ذاتی مفاد قرباني ورکول دا د قربانۍ اصل فلسفه ده. د الله د رضا دپاره د خپل ذاتی خواهش قرباني ورکول دا اصل رضا ده. لکه زه اوس قرباني کومه، ډېرو ملګرو قرباني وکړله او د قربانۍ کولو باوجود زما په زړه کې د خپل رشته دار دپاره ترخې رویې پرتې دي. دا قرباني بیا نه شوه؟ دا قرباني نه شوه، ځکه چې ته قرباني کوې نو ته به د هغې نه مخکې د خپلو جذباتو قرباني، د خپلو منفي رویاتو د پاسه به ته چړه راکاږې. که چېرته کې پتا کې منفي رویې پاتې دي تاحال نو تا قرباني وکړه، تا له قرب حاصل نه دی. قرب تا له هغه وخت کې حاصلېږي چې کله تا د خپل ځان نه د منفي رویو یا د منفي مزاجونو ذبحه وکړله چې دا ذبحه تا نه وي کړې نو هغه قرب حاصلېږي نه. دلته کې یو اهم پیغام دا دی. یو په دې موقع باندې یو بله زه خبره کوم، زه یم چې اوریدونکي واوري عمل پې هم وکړي. په دې ورځ باندې د سیرت ابراهیم نه موږ ته دا مزاج میلاویږي چې زه به انسانیت دپاره د خیرخواهۍ والا یو سبب او جذبه لرم. ابراهیم علیه السلام د خیرخواهۍ والا سوچ و، د امت په باره کې، د وطن په باره کې، د مکې لپاره چې کومې دعاګانې کړې وې د هغې د امن دپاره
د هغې د معیشت د استحکام دپاره یعنی د ابراهیم علیه السلام چې کوم مزاج و هغه د عوامي او د انسانیت دوست مزاج و. زه به انسانیت دوست مزاج هم اختیاروم. دلته کې انسانیت دوستي مونږ کوو نه، زه قرباني وکړم او د علایشونه د ګندګي راواخلم د خپل ګاونډي د کور مخې ته یې گزار کړم. په دې حوالې سره هم سیرت مونږ ته ډېره بهترینه رهنمایي راکوي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله قرباني وکړله نو د هغې قربانۍ علایش ګندګي به یې په خاوره کې دفن کړه په هغې موقع باندې چې انسانیت ته تکلیف میلاو نشي. نو دا یو پهلو هم مد نظر ساتل ډېره ښکلې خبرې تاسو وکړلې. راځو به زمونږ نوجوان مذهبي سکالر ولید صاحب له تاسو نه ګڼئ چې دا قرباني دا د حج دا زمونږ مسلمانانو وروڼو وکړو دا د منتهی کمال دی د حج، څه نظر لرئ؟ جی بالکل ډیره مننه یو ځل بیا استاد محترم فیاض الدین صاحب بل د خیبر والاو ډیر د مبارک وي د هغه 21 انیورسري ده نور د اهل اسلام دپاره د اختر هم مبارک وي. بله کومه پوښتنه چې تاسو زما وړاندې ایښودلې ده نو دا ډیره اهمه ده. په سورة الحج کې چې مونږ وګورو نو هلته کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. نو دې ځای کې آیت کې که مونږ غور و فکر وکړو جی نو الله تعالی دې کې مونږ له دا څیز ښودلی دی چې یو ظاهري عمل دی یو ظاهري عمل دی علامتی اظهار دی، بل سیز چې دی نو هغه ریل یعنی حقیقي سیز دی. نو حقیقي قرباني چې دا نو الله تعالی دلته کوي چې اصل هغه مقصود ده ولکن یناله التقوی منکم، اصل سیز تقوا ده. اصل سیز تقوا ده. نو دې ځای کې جی که مونږ وګورو نو دې ځای کې د دې مطلب دا دی چې څنګه تا دا زناور لکه څرنګه تاسو هم بیان کو مفتی صاحب هم بیان کو دا ذبح کو تاسو نو دا خپل ځان چې دی خپل نفس چې دی خپل خواهشات چې کوم دي دا تاسو ذبح کوي دام پرېږده دا ذبح کا ختم یې کا الله اکبر بسم الله الله اکبر تاوې د الله په رنګ کې رنګ شه صبغت الله د الله په رنګ کې رنګ شه. نو حج طرف ته راځم چې دا منتهای کمال څنګه دی د حج. نو که مونږه په حج باندې غور و فکر وکړو د حج په اعمال باندې غور و فکر وکړو نو هغه مونږ له د یو مجاهد تصور راکوي. لکه یو حاجی چې دی نو هغه یو مقام کې قیام نه کوي دی کله منا کې وي کله د عرفات کې وي کله بل ځای کې پړاو اچوي کله موس چې دی نو هغه هم را یو ځای کوي لکه ماښام ماسخوتن موس چې دی نو هغه را یو ځای کي هغه داسې طریقې سره چې دی نو هغه ادا کي. نو بدی سیزونو باندې که مونږ غور و فکر وکړو نو دی نه مونږ له دغه سیز راوځي چې دا خپل نفس چې دی نو ته هغه دباو که د دنیا نه بې رغبته شه. لکه دغه حاجي چې دی د سر کې منګس چې دی نو هغه نشي وغلی ویښتو کې دغه رنګ دی چې دی نو هغه خوشبو چې دی نو هغه نشي لګولی دغه رنګ چې دی نو تیل نشي استعمالولی دی چې دی نو کوم دغه کپړې چې وي که نه ګنډلې شوې کپړې هغه کپړې هم د کفن په شکل کې یعنی د دنیا نه بالکل بې رغبته دی د بالکل ځان وقف کړی دی د الله دپاره. نو دغه ابراهیم علیه السلام بیان فرمایي په قرآن کریم کې دغه آیت دی چې انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. نو الله تعالی سو فرمایل په قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام قول چې نقل کو چې ما ځان تابع کړی دی خپل ټول ځان ما تابع کو ما بسم الله الله اکبر وې ما خپل ځان تابع کو. اوس که شیطان راځي په ما حمله کوي زما ور سره دشمنی ده پام کوه زه به بل چا ظلم نه کوم زه به د الله حق چې دی هغه به هم نه وامه نه به د مخلوق حق چې دی نو هغه وامه. نو دې نه مونږ له دا ظاهره شوه چې دا اختر عید الاضحی موقع هم ده یعنی دا منتهای کمال دی د حج. ډېر زړه پورې بیان تاسو کوئ لنډه شان دمې وخت شوی د ګرانو کتونکو لنډه شان دمه اخلو بیا راځو دا خپله خصوصي خپرونه جاري ساتو. دین فطرت خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته مونږ په خیر راغلی وایو. ګرانو کتونکو زمونږ میلمنو چې څنګه دا خبره وکړله چې د قرباني اصل مقصد د خپل انا قربانول دي دشمنی ده نه هغه به پرېږدې د الله د رضا دپاره به پرېږدې او د ابلیس خلاف به د رحمان په ټیم کې شاملیږي. نو د بغض باندې د نفرتونو باندې به چاړې راکاږې او د بشر دوستۍ او د محبت پیغام به ته ورکې دا د غټ اختر اصل چې کوم دی نو مقصد دی. راځو به مونږ خپل درېم میلمه ته وقار بھائی ته تاسو ته یو ځل بیا موږ په خیر راغلی وایو. ستاسو اختر ډېر
زیات مبارک شه. تاسو موږ ته ووایئ چې د قرباني اصل فلسفه څه ده؟ آیا فقط وینه تویول دي یا غوښه ترلاسه کول دي؟ څه نظر د ټولو نه اول خو زه د خیبر نیوز او فیاض صاحب ستاسو او ستاسو د ټیم ډېر ډېر چې دی نو شکریه ادا کوم چې تاسو ما له په دې قیمتي ټایم کې ټایم راکړو او امت مسلمه ته زما له طرف نه د لوی اختر مبارکي ده. خیر مبارک. ستاسو سوال له زه راځم چې مونږ وګورو د هر عبادت چې دی نو مونږ سره 2 ډایمنشنز دي، دوه روح دي. هغې کې یو چې دی نو مونږ سره هغه ظاهري دی، یو مونږ سره دی هغه وزډم، کم حکمت چې دی که نه، کم چې د هغې هغه مقصود دی. نو ظاهري خو دا دی چې یاره مونږ وګورو قربانۍ ته، څاروی دې واغشته، د هغه مطلب ښکر کتل، د هغه هغه نور فزیکلي کتل که نه. یو د هغې چې دی نو مونږ سره حکمت دی، د هغې هغه مقصود څه دی نو هغه مونږ سره چې دی که نه اصل فلسفه چې ده نو هغه دا دی چې مونږ خپل ځان قرباني کول. قرباني څه ده؟ ځان قرباني کول قربت دی، الله ته غلط کار پرېښودل الله ته نږدې کېدل دي. نو څنګه چې زموږ نه مخکې مشرانو چې دی نو خبرې وکړې، هغې عمده وویې که نه چې لکه زما چا سره بغض دی، کینه ده، حسد دی، ماما سره کاکا سره هر چا سره دی. نو صرف قرباني دا نه ده چې ما څاروی راګیر کړو او دې ما چې دی نو ذبح کړو، دا نه ده. زه به دا خپل انا، خپل غیرت، خپل دشمني، دا کومه چې ټولنه کې روانه ده، په کومه چې زموږ فیملی کې روانه ده، دا به زه ختموم. او بیا که مونږ راشو نو قرآن کریم کې الله رب العالمین په سورې حج کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله تعالی ته د دې څاروي تاسو چې کومه قرباني وکړه د دې نه وینه الله تعالی ته رسي، نه الله تعالی ته د دې غوښه رسي، بلکې الله تعالی ته ستاسو قرباني، الله تعالی ته ستاسو مسله دغه ده تقوا رسي. نفس مسله چې موږ سره تقوا ده. او تقوا وایي څه ته؟ تقوا دې ته وایي چې ته یره د الله نه کوې، د الله نه یره کول، فریض کول. نو ګوره لومبنۍ به مونږ دې ته راځو، ما ماما سره جګړه کړې ده، هغه ته زما بغض دی، زما رور دی. تاسو وګورئ په فیملی کې د خلکو ورونو سره چې دی نو دشمني وي، اختر په مونږ تیر شي مونږ هماغه دشمني چې دی نو هغه کنټینیو کانسټنټ ساتو، روژه په مونږ تیر شي. نو دا ولې مونږ قرباني هغه قرباني نه ده، مونږ نه ده کړې. که مونږ صحیح قرباني وکړه نو لاول به مونږ خپل بغض، خپل حسد، خپل کینه، خپل تربګني، دشمني دا به مونږ قرباني کو او د الله حضور ته به مونږ لاړ شو او الله چې څه فرمایلي دي هغه اطاعت به چې دی نو مونږ وکړو. او بیا که مونږ راشو نو دې کې د ټولو نه لومبنې نبي علیه صلات وسلام څه فرمایي؟ هغه دا فرمایي، ابو داود روایت دی چې وی کله تاسو قرباني کوئ او تاسو څاروي له په مرۍ باندې چاړه راکاږئ نو وی هغه بلډ، هغه د وینې قطره ځمکې ته لا رسېدلي نه چې الله ته ستاسو اخلاص او ستاسو تقوا چې دی نو هغه رسېدلي وي. د ټولو نه لومبنی څیز څه دی؟ الله ته ستاسو تقوا پکار ده. او تقوا څه ده؟ تقوا دا ده چې ستا خپل ماما کاکا مشر کشر سره ستا رویه ټیک نه ده چې ستا رویه ټیک شي، په هغې چاړه راښکل دي او خپله زمونږ چې کوم معاشره ده، سوسایټي ده، هغې له چې دی نو یو ښه شکل ورکول دي. دا زمونږ چې دی ډېر ښکلی ګرانو کتونکو د تقوا ډېر ښکلی وضاحت وشو چې تا فرض که چا سره روانه ده، ماما سره روانه ده او دغه روانه په روغه کې بدلول دام تقوا ده، دغه دشمنی په محبت کې بدلول دام تقوا. دا سیز د دین دا اړخ بالکل اګنور شوی، نظر اندازې په دې باندې خبرې نه کیږي. خور له حق ورکول تقوا ده. نو راځئ چې په دې اختر په دې خوشحالو کې دا حقوق پوره کړو نو علی به الله سبحانه وتعالی ته موږ نږدې کړو. دغه طویل قرباني دا خپل انا به شاته پرېږدو. راځو موږ خپل څلورم مېلمه ته مولانا فضل الرحیم خلجي صاحب او چې د دې تعلق باجوړ سیمې سره دی او ایم فل سکالر هم دی. مولانا صاحب تاسو موږ ته ووایئ چې د اختر اصل مقصد څه دی او دا اختر زموږ په دې پښتون ټولنې کې په دې ملک پاکستان کې څه تبدیلي راوستی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول هو ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه، د خیبر نیوز ټول ټیم مننه چې موږ ته به دغه خپرونه کې بلنه راکړه. بیا تاسو ټول ملګرو ته کتونکو ته د اختر خوشحالیانې ډېرې ډېرې مبارک شه. مهرباني جزاک الله. تر څو چې د اختر خبره ده نو اسیم نوم د خوشحالۍ دی او بېشکه حکمت او پیغام هم دا دی چې په دې کې مونږ خوشحالي مناو کړو. د ټول نه لومبۍ خبره خو دا ده چې دا د امت مسلمه د اتحاد او د اتفاق یو مظهر مونږ ته ښیي چې را غریب، فقیر، ملنګ، مالدار دا ټول راجمع شي او په یو ځای ودرېږي، الله ته ودرېږي، سر به سجود شي او دارنګې یو بل له مبارکي ورکړي او د یو بل سره خوشحالي مناو کړي. دا اتفاق او اتحاد چې دی
دا د اختر د ټولو نه هغه لوی پیغام دی ځکه په عام طور زمونږ داسې راجمع کېدل بیا د غریب او د مالدار دا یو ځای کېدل دا ډېر مشکل وي د اختر او بیا دا چې کوم د اختر ځای دی یا جومات دی یا عیدګاه ده په هغې کې دا غریب مالدار ټول یو ځای شي د یو بل تپوس وشي نو دا پکې د ټولو نه لویه خبره او بیا دویم د دین هغه چې کوم اصل روح دی هغه تازه شي کوم چې د حضرت ابراهیم علیه السلام محنت و د حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني وه او دارنګې هغه الله ته دومره خوښ شو چې هغه یو قسم له د ټول ژوند لپاره زموږ ستاسو لپاره هغه لازمي وګرځوله موږ به هغه او د هغه ذکر چې پکې ونشي نو دا ناممکن دا اختر انکمپلیټ دی موږ به داسې وایو جی نو یقینا بیا دغه بېله خوشحالي ده بل دا ده چې موږ د پیغام یو دا دی چې کوم من الشاکرین موږ د الله تعالی شکرګزار بندګان جوړ شو چې د الله تعالی په موږ دومره احسانات دي او دارنګې موږ له رزق بې شمېره احسانات د هغې یو صورت دا دی چې په اختر کې موږ د هغې شکرګزاري وکړو به هر حال خو بیا چې څنګه ابتدا کې ملګري وویل د قرآن کریم آیات یې ولوستو څرنګه چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم چونکې دا موقع د اختر ده او د عید الاضحی ده نو په هغې کې د ټول نه لویه خبره بیا د قربانۍ وي نو د دغه قربانۍ په مقصد هم ځان پوهول غواړي او د هغې پیغام هم دا دی چې مونږ دا قرباني وکړو تفسیر ابن کثیر د دغه آیات لاندې لیکي چې دا قرباني صرف ظاهري قرباني نه ده بلکې دا اصل د زړه نیت دی او کوم چې اصل مقصود دی الله تعالی ته هغه قرباني زموږ نه غواړي هغه دا ده چې څرنګه قرآن کې الله فرمایي ولکن یناله التقوی منکم تاسو الله تعالی ته نږدې شئ د تقوا مقصد دا دی چې مونږ خپل انا پرېږدو هغه قربان کړو او دارنګې د الله تعالی ومنو او دارنګې څرنګه چې مونږ یو څاروی ذبح کوو څنګه چې ابتدا کې تاسو وی چې صرف ظاهري طور قرباني نه بلکې د قربانۍ هغه اصل مقصود دا دی چې باطني طور دلي طور په زړه سره مونږ چې دی هر څه قربان کړو هغه زمونږ خپل اناګانې زمونږ نفرتونه زمونږ کینې بلکې په دغه ټولو شیزونو باندې د قربانۍ سره سره مونږ چاړه راخلو او تاسو ګڼئ چې د اختر مونږ له یو موقع راکوي دا بالکل مونږ له موقع راکوي زموږ د دغه قربانۍ دوران کې یو سړی دا سوچ وکړي چې یاره څنګه په دې څاروي چاړه راکاږم د دې سره سره زه په دې ټولو نفرتونو زمونږ په پښتنه هېڅ نه کېږي زمونږ په پښتنه ټولنه کې بدقسمتي به ووایو چې د نفرتونه او بغض و حسد انتهایی په اعلی درجه باندې نو دا زمونږ سره یو چانس دی یو موقع ده او د سیرت مونږ ته دغه پیغام دی ځکه الله تعالی ته خو زمونږ غوښې یا وینه قربانول هېڅ مقام نه لري فایده نشته مقصد دا دی چې دا سړی ما ته سر به سجود شي زما حکم ونې اتباع وکړي نو د دغه څاروي سره سره چې زمونږ خپل بغضونه نفرتونه کینې څرنګه چې ابتدا کې ملګري وي زمونږ په ټولنه کې په خپل کور کې خپلوانو کې رشته دارو کې نفرتونه یې بغضونه حسدونه یې په دغه ورځ موږ وڅو بله خبره دا ده به طور مشوره که موږ داسې وکړو لکه عام طور موږ دا کوو چې یاره چېرته څوک خفه یا هغوی نو پروګرام وله وکړو هلکه مدوي که چې نو دا قرباني خو تیار پروګرام دی که څوک درنه خفه دی رایې وله ځان سره یې کښېنوه او رشته دار یو خو به خوشحاله شي او بل دا ده چې دغه تاوان او نقصان نه به هم بچ شي نو الله به هم راضي شي او مخلوق هم راضي او دنیا کې دغه دوه مقاصد دي چې حقوق الله ادا شو حقوق العباد نو ته کامیاب یو کامران ډېر زه پورې خبرې وکړې زموږ د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي ینګ سکالر فضل رحیم خلجي صاحب ډېره مننه راځو به مفتي صاحب لا مفتي مدني صاحب لا تاسو موږ ته ده ووایئ چې اکثر اعتراض کیږي په دې قربانۍ باندې دا نوي خلک په دې اعتراض کوي چې یاره جي تاسو په قربانۍ باندې دا دومره په لکونو پیسې لګوئ او دا څاروي تاسو بې دردۍ سره چې کوم دی نو وجنئ او حلالوئ نو دا بهتره نه ده غوره نه ده چې دا پیسې موږ راوالو چې ته یتیمخانې لی ورکړو چې ته اسپتال لی ورکړو چې ته بل څه شفاخانه پې کول وکړو نو څه نظر لرئ دې باره کې څه جواب به کول غواړئ ډېره مننه جی بالکل دا چې کوم سوال دی دا د اقلیاتو په بنیاد باندې وجود ته راځي یو خو د دې سوال د جواب نه مخکې زه یو گزارش دا کوم چې زمونږ کوم دا نوجوان کل دی دا نن سبا ډېر زیات اویر دی په ډېرو څیزونو باندې دا تنقیدي نظر لري نو که دوی ذهن ته څه دغه شان دی چې کوم سوال تاسو زما نه وکړلو د اقلیاتو په بنیاد چې وجود ته راځي د لاجیک په بنیاد باندې چې زمونږ د یو مذهبي طبقې د فرد نه څوک نوجوان تپوس وکړي پکار چې د هغه ګایډ کړي اپریشیټ یې هم کې ګایډ کړي او د هغې حوصله افزایي وکړي او د هغې په تسلسل کې د هغې رهنمایي وکړي بیا دا نه چې داسې عقل په بنیاد یې تپوس وکړو هغه ته وشړې هغه ته بېعزته کړې او د هغې په ذهن کې دا خدشه او دا سوال باقي پاتې شي او د نورو نقصاناتو باعث جوړ شي دا سوال وجود ته راځي د دې دا چې کوم خلک دا تپوس کوي یا دا سوال یا دا یو اعتراض اوچتوي د قربانۍ
خصوصي طور باندې د عید الاضحی په موقع باندې. او دا سوال زه بیا په دې صورت کې نیسي چې یاره دا پیسې ته په بل ښه کار کې ولګوه، یتیم په سپانسر کا وغیره وغیره. زه گزارش دا کومه چې دا خلک دا سوال په هغې موقع ولې نه اوچتوي چې دا دومره لکونه کرونه روپۍ د نیو ایئر نایټ په موقع باندې لګول کېږي. نو هلته کې دا سوال پکار دی چې هغه صرف دنیاوي مقصد او د دنیاوي خوبصورتۍ یا د دنیاوي هغه مزې دپاره زه کومه. په دې کې خو هغه اخروي ټچ دی که نه، دا خو د الله سره تعلق دپاره زه خرچ کومه. زه په دې باندې بیا هم راځم وضاحت کومه. په دې ودونو کې یا زمونږ دا د ملکونو چې کوم د یوم ازادۍ جشن کېږي په دې کې لکونه کروڑونه اسراف کیږي. په دې باندې دا اعتراض که وشي نو بیا څه نه څه لاجیکل دی ځای نیسي. یا زمونږ د سالګیرې د انیورسري چې کوم پروګرامات کیږي نو په هغې باندې دا کیږي. یا د بسنت چې کوم پروګرامات دي په صحیح علاقو کې د بسنت په پروګرامونو ډېر غټ اخراجات کیږي، په هغې باندې دا اعتراض نه کیږي. ته صرف د قربانۍ دا قرباني زمونږ دپاره صرف دنیاوي کار نه دی، دا د الله تبارک وتعالی سره تجدید عهد دی چې کوم تجدید عهد او تجدید ایمان ابراهیم علیه السلام کړی و. مونږ د هغې تسلسل هغې میراث او د هغې ورثې امانت خیال ساتو. او دا یو دا شانتې تسلسل دی چې په دې سره زه الله ته ځان جوختومه. دا زما عبادت دی. زما په عبادت باندې چې ته سوال کې نو د هغې نه مخکې دا سوال ته په دې خپل نورو کارونو باندې اوچت کا. هلته کې چې د نه کوم دا سوال به زه بیا ستا سطحي اخلم چې دا سطحي دی، دا غیر اخلاقي سوال دی. یو خو دا شوه. دویمه اهم خبره داره، ما تاسو دا گزارش وکړو چې دا قرباني د تجدید ایمان د تجدید عهد چې کوم عهد د الله سره ابراهیم علیه السلام کړی و چې یا الله زه د زوی قربانۍ ته تیار یم، ای الله زه وطن پرېښودو ته تیار یم، ای الله زه خپل اهل ویال په دې صحرا کې پرېښودو ته تیار یم. دغه شانتې عهد به زه د الله سره کوم د اختر په ورځ د قربانۍ نه مخکې چې ای الله زه به ستا ناراضه مخلوق راضي کومه. ای الله زه به ستا د مخلوق دپاره د درد د تکلیف د انتشار باعث نه جوړېږم. نو چې کوم تجدید عهد ابراهیم علیه السلام د بشر دوستۍ د انسانیت دوستۍ کړی و، دا عهد او تجدید ایمان به زه د قربانۍ د چړې راښکلو نه مخکې کومه. او که دا خیال زما نه وي، صرف نمود و نمایش وي، نو بیا زما لپاره خبرداری پکار دی. دا نمود و نمایش مقصود نه دی. محققین علما فرمایي چې بني اسرائیل به د قربانۍ دپاره دا سروي واغستل او د نمود او نمایش او د یو بل سره د کمپیټیشن دپاره به د مسجد اقصی په طرف باندې راوستل. د هغې دور انبیاو به هغه په سختۍ سره متنبه کړل چې خبردار الله ته نمود و نمایش مقصود نه دی، ستا اندروني احساس، ستا حسن نیت، ستا د اندرون صفائی، ستا هغه روحانیت الله ته مطلوب دی. که چېرته کې په تا کې روحانیت نه دی، ته که چېرته د 15 لکو روپو سروې ولې وانله، په دې سره ته الله ته نه جوختېږي، نیت خالص الله ته نه جوختېږي. زه یو بله اهم خبره په دې موقع دا کومه چې د قربانۍ په دې شپو ورځو کې د غریبه طبقه بعض اوقات د احساس محرومۍ ښکار شي چې زوزداران دې لپاره قرض کوي خو قرباني کوي. په دې پهلو باندې هم خبره کومه چې د قربانۍ لپاره قرض مه کوه، د سیرت نه ځان خبر کا. سطحي طور باندې علماء کرام د بدقسمتۍ نه په دې باندې خبرو کی چې قرض وکړه آینده کال به الله ښایسته کي، خو لږ د سیرت نه ځان خبرول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، د ابو داود شریف روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما په کور کې یو چیلی ده، خو هغه چیلی زما د بچو لپاره سپی زه د هغې نه لشم او د هغې بندوبست پې کېږي، د قربانۍ موقع زه قرباني وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته قرباني مه کوه، ته صاحب نصاب نه یې، ته مه کوه. زموږ په معاشره کې د قرض هغه ټرینډ قایمېږي چې ته قرض وکړه الله به درته اساني پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سیرت نه فرمایي ښکاره کوي چې ته مه کوه، ستا قرباني دا ده چې ته د پیلنۍ ذیالحجې نه واخله تر د اختر تر ورځې پورې د قربانۍ په ورځې پورې ویخته او نوکان ماخله، یعنی هغه غریب د احساس محرومۍ نه هم وساتلو چې ګوره ستا قرباني هم کیږي، تا ته قرباني اجر ملاویږي
چې ته صرف هغه مشابهت اختیار کې ته خپل ځان په مشقت کې مه اچوه. په دین کې یسر دی، عسر پکې نشته، سختی پکې نشته. ډېره مننه، ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو لنډه شان دمې وخت شوی دی، واپس راځو بیا د هغه ځای نه آغاز کوو. یو لنډه شان دمالو واپس راځو. فطرت خصوصي خپرونه کې تاسو ته موږ یو ځل بیا په خیر راغلی وایو او یو ځل بیا تاسو ټولو ته موږ د غټ اختر مبارکباد وایو. الله دې وکړي چې چرته یې تاسو خاد او آباد اوسئ. راځو بیا مولانا ولید باقر صاحب لا. ولید صاحب تاسو موږ ته ووایئ چې ابراهیم علیه السلام او قرباني څه تړون لري، زموږ دپاره دی کې څه سبق پروت دی؟ جی ډېره یو اهمه موضوع چې دی نو هغه تاسو وڅېړله. جی که د ابراهیم علیه السلام ذکر موږ به دې موقع باندې ونه کړو نو دا موقع چې دی نو دا به بیا انکمپلیټ وي، لکه څرنګه چې زموږ ملګري دا بیان کړو. جی نبی علیه السلام نه تپوس وکړی شو چې دا قرباني دا څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دا وکړو سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو پلار د جد ابراهیم علیه السلام سنت دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمای یو آیت چې دی نو هغه ستاسو وړاندې پیش کومه دغه موضوع سره ریلیټډ دی. الله تعالی فرمای ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، چې دا شیطان ستاسو دشمن دی، دی په دشمنۍ سره ونیسئ. که زه په کاروبار کې ناست یم دا شیطان به راځي ناپ تول کې کمی وکړه، زه به نه کوم، زه به د الله حکم منم، الله په ټیم کې به شامل الله په ټیم کې به شاملېږم. دغه رنګ نور معاملاتو کې رشته داري کې به دی راځي، ښځې سره تعلقاتو کې به دی راځي چې یاره دا ښځه چې ده نو دا خو هغې لحاظ د هغې حیثیت به درله کمی، دغه رنګ په هغې باندې د ظلم دپاره به تا وبارئ، د هغې در باندې به کوشش کوي نور داسې غلط کارونه سود وکا، زنا وکا، شراب وڅکا، ډاکې واچوه، دا کار وکا، هره موقع به تاله چې دی نو هغې اسانۍ. خو ان الشیطان لکم عدون، الله تعالی فرمایي دا شیطان ستاسو دشمن دی. فاتخذوه عدوا، دی په دشمنۍ سره ونیسئ. نو ابراهیم علیه السلام دی په دشمنۍ سره ونیسلو، چې دشمنۍ سره کله دی ونیسلو بیا د الله تعالی هر حکم که هغه خپل زوی ذبح کول ولې نه وي نو هغې نه انکار نه دی کړی. کله چې ګورئ انسان خپل ځان د خپل نفس دا الله ته حواله کی نو بیا الله تعالی دته اسانتیا پیدا کی. نو ابراهیم علیه السلام ته اسانتیا پیدا کا، وی فرمایل وفدیناه بذبح عظیم، دله مونږه ورکړله د هغې په بدل کې یو لویه قرباني. نو زمونږ دا قرباني به هله لویه کیږي، زموږ دپاره سبق شو، زمونږ دپاره سبق شو چې زمونږ دا قرباني به د دینه بغیر وړه وي. که موږ دشمني د شیطان سره ونه ساتله نو زموږ دا قرباني به قرباني پاتې نشي. د ابراهیم علیه السلام قرباني په قرباني ځکه پاتې شوه، هغه ذبح عظیم ځکه شوه چې هغه شیطان سره دشمني وساتله. بیا تاسو وګورئ په سورة البقره کې د آیت 130 او آیت 131 دې ځای کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام باره کې فرمایي چې اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کله چې اووی د لره د ابراهیم علیه السلام لره ربه خپل رب اسلم ځان تابع کا، یعنی شیطان سره دشمنی وکړه زما په ټیم کې شامل شه. من انصاری الله، څوک دی مددگار د الله، د دې مطلب هم دغه دی چې اسلم ځان تابع کا. نو چې من انصاری الله د عیسی علیه السلام مرګرو وی قال الحواریون نحن انصار الله، نو دغه رنګ ابراهیم علیه السلام وی چې اسلمت لرب العالمین. نو دغه رنګ زموږ ټولنې لا زموږ مسلمانانو وروڼو لا ټولو له پکار دي چې موږ ځان تابع کړو یو الله ته، دشمني وکړو د شیطان سره. دا د ابراهیم علیه السلام لار ده، دا د نبی علیه السلام زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لار ده، ټولو پیغمبرانو دغه لار ده. لنډ تنګ ژوند دی، نن سبا مرګونه دي، نو باید چې مونږه مسلمانی اختیار کو او دا نفرتونه دا بغضونه دا ختم کو. هغه اقبال مومند علاوی چې د جنگ دا ټکي روان کو دا کیدی شي، چې د جنگ دا ټکي روان کو دا کیدی شي، چې دا خلق انسانان کو دا کیدی شي. وی د نفرت نه چې نفرت کو کسنګه، چې رایو شو محبت کو کسنګه، را دې چې یو بل مینه ورکو. دا مینه داسې شی دی کنه دا کو زناور لم ته ورکې نو الله سبحانه وتعالی به خوشحالیږي او هغه زناور به هم تا سره مینه کوي. نو دا اختر غټ اختر د مینې پیغام دی، د سوکالۍ پیغام دی او د پرمختګ پیغام دی. راځو به زمونږ بل میلمه لا وقار بایله وقار به داسې مونږ ته ده ووایې چې په دې اختر کې چې کومې دشمنۍ دي زمونږ کومې تربګنۍ دي، تاسو نه غواړئ چې دې اختر کې مونږ دغه دشمنۍ په دوستۍ کې بدلې کړو، هڅه وکړو، کوشش وکړو. څه نظر لرئ؟ جی تاسو خو ډېر کریټیکل کوېسچن وکړو او ډېر اهمه مسله ده
چې دلته زمونږ معاشره کې زمونږ په فیملی کې چې دا کمې دشمنۍ دي کمې جګړې دي کمې تربګنۍ دي کم بغض دی کم حسد دی دا به ډیره د بدمرغۍ مقام وي چې اختر په مونږ تیر شي دا لوی او ورکوټ اختر په مونږ تیر شي او عمده څیزونه عمق کرنګ چې دی نو جاري وي وقار به اکثر مونږ یو بل کرې نه ځو دغه خبره ده اختر په ورځ یو بل کرې جی بالکل پکار دا چې مونږ قرباني وشوه دې نه مخکې زموږ د مشر چې دی نو خبرې وکړې چې یاره تیاره مونږ چې دی نو قرباني کړي غوښې هر څه ډېر وي پروګرامونه وي نو پکار ده چې مونږ هغه انوایټ کړو دا مونږ سره یو ښه موقع ده نو دا جګړې دا دشمنۍ دا تربګنۍ دا بغض دا حسد د مشر کشر لحاظ دا مونږ له پکار دی چې دا مونږ وکړو کو چرې مونږ د دې څیزانو خیال نه ساتو نو کو هر قسمه مونږ عبادت وکړو خو چې زموږ اخلاق زموږ کردار زموږ رویه زموږ چې کوم بیهیویر دی هغه ټیک نه وي نو زمونږ کامیابي چې دی نو هغه نشته نه به زمونږ نه څوک انفلوئنس شي نه به زمونږ نه متاثره شي د مسلمان نه او نه به دا مخکې چې دی نو څه فایده مونږ له راکړي نو پکار ده چې مونږ دا څیزونه چې دی نو اګنور کړو دا کوم چې زمونږ په دې سوسایټۍ کې روان دي زه ماشوم یم عمر مې کم دی مشر سره زما رویه چې دی نو صحیح نه ده تاسو توجه دې طرف ته راوغړم جی دا اختر په ورځ جی کپړې به واچي او ادري ته لاړ شي مړو لذي خو جمدول نه زی جمدول نه زی دا یو ډیره د بدمرغۍ مقام دی چې مونږ مړو لزو قبر لزو او کوم چې زمونږ مشران دي زمونږ خپلوان دي کوم ژوندي دي هغې له مونږ نه ځو قبر له به چونم ورکو چونم ورکو د هغې خیال هم ساتو او کوم چې ژوندي دي نو هغه مونږ نه کپړې لو نه کپړې دا څومره هر څه چې دي نو دا مونږ ټول پرېښودي دي نو باید پکار ده چې په دې شیز باندې غور وشي ډېر ښکلی ډېر ښکلی مولانا فضل رحیم خلجي صاحب چې ایم فل سکالر هم دی تاسو موږ ته ووایئ چې چونکې زموږ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رول ماډل دی نو د هغوی معمول سو دا غټ اختر به هغوی څنګه مانځه دې باره کې تاسو لږې خبرې وکړئ بالکل جی ډېر ښکلی کوېسچن دی چونکې زموږ مسلمانان یو بیا ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وایو او موږ دا لازم ګڼو څرنګې چې قرآن کریم زده کول لازمي دی دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات د هغې سیرت د هغې احادیث هغه زده کول صرف زده کول نه بلکې خپل ژوند کې عملي کول هغه هم ضروري دي یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولات دا و چې څرنګې د اختر اعلان وشي صفا کپړې واچل شي دارنګې غسل وشي خوشبو ولګول شي عیدګاه طرف ته روان شي دارنګې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې عیدګاه ته لاړو هلته چې کومه خطبه وه د هغه خطبې حاصل به هم دا امن و امان د خوشحالۍ د اتحاد د یو بل سره مینې د غریب او د فقیر خیال ساته نو پکار ده که زه بالفرض یو عالم یم او یا تاسو عالم یو جومات او یو عیدګاه سنبالوئ نو هم د دغې دا غسل او خوشبو دا خو سنت دي دا خو به موږ کوو خو د دې سره سره که زه هغه منبر استعمالوم چې د منبر نه هغه اواز اوچت شي کوم چې اواز رسول صلی الله علیه وسلم د منبر پازیټیو استعمال وشي په ځای د دې چې موږ د هغې نه نفرت د هغې نه چېرته بغض یا اختلافي فروعي وړې وړې مسایل هغه نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم افاقي پیغام هغه افاقي پیغام دا چې د مسلمانانو منځ کې اتفاق اتحاد د بل مسلمان یو مسلمان دی د بل مسلمان په کار راشي او دارنګې د هغه سره هیلپ او مرسته وکړي د هغې نه پس بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول چونکې قرباني و عید الاضحی نو بهتره طریقه دا ده چې یو سړی قرباني کوي په خپل لاس یې وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معمول هم بیا چې کومه اصل خبره زموږ ستاسو لپاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي چې هغې به دا قرباني 3 حصې کړه یو د خپل کور دپاره یو د رشته دارو دپاره او یو د غریب غرباو دپاره پکار ده چې که موږ ځان ته امتیان وایو زموږ کتونکو ته دا هم ووایه چې غریبانانو باندې خرچه ډېره کوي ښه ډېره پرې وکړي او بلکې دغه سنت باندې عمل هم وشي که نو چې 3 ځای که لکه د خپله قرباني چې د خپل فریزر پورې محدوده نه کړو بلکې په دې کې د خپل رشته دار اگر چې رشته دار مالدار ولې نه دی کیدای شي د هغه ستا سره څنګه چې ابتدا کې وویل چې نن سبا زمونږ نفرتونه هغه لږ زیات دي نو کیدای شي رشته دار ستا نه په څه خبره خپوي او ته له کیلو 2 غوښه ولګي اگر چې د هغه ضرورت نه دی خو کم از کم د هغه خوشحالي خو به حاصل شي دارنګې غریب غربا په چم ګاونډ کې به لازمي طور داسې خلک وي چې هغه به قرباني نه کوي کیدای شي هغه په خوله ویلی نه شي کیدای شي هغه اظهار نه شي کولی خو دا به څومره د بدقسمتۍ خبرې چې زه قرباني کوم زما په چم ګاونډ کې د اختر په ورځ یو سړی هغه بغیر د غوښې خوراک وکړي تاسو د خبرو مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې خوشحالو کې نور خلک شریکول نور خلک شامل او امت ته هم دغه پیغام ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ یې آیډیل ګڼو مونږ یې د ځان لپاره مشغلې راه ګڼو نو په کار ده چې مونږ دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معمولو چې کوم د کور خلکو د هغې سره وي که مونږ وګورو په هغې کې مونږ ته دا پیغام دی ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په اختر کې خوشحاله بلکې د ابو داود شریف حدیث دی چې یو بل ته به صحابه کرامو مبارکي ورکوله په دې الفاظو سره چې تقبل الله منا ومنکم په کار چې مونږ مو وایو مونږ په دې مثال کې خفه کېږو چې یو بل مسلمان ته زه خوشحالي ورکم او مثال کې هغه مبارکي ورکم نو دا خو یو ډېره سنت طریقه هم ده د خوشحالۍ د کیدای شي هغه زما نه په خبره خپوي هغه به هم خوشحاله شي په سنت طریقه به عمل وشي بل په کور کې د خپلو زنانو هم سره تاسو ته پته ده سیرت سړی وګوري نو انتهایی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څرنګه چې مفتي صاحب وویل دین دومره اسان دی دومره ښکلی دین دی خو کاش که موږ عمل وکړو موږ لکه خلک وایي یاره په دین اسلام کې د ښځو کم حقوق دی دا خو که په صحیح طور موږ سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سټډي کړو یقینا موږ ته عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د اختر په موقع مسجد نبوي ته څه حبش راغلي هغې هلته لوبې کولې او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې راځه ما سره ودرېږه د دې تماشه وکړه دا د څه لپاره کول مقصد یې دا و چې چونکې خوشحالي ده اختر دی ته راشه زموږ سره ته هم په دې خوشحالۍ کې شریک شه نو په کار ده چې مونږ صرف دا خوشحالي د خپل ځان لپاره نه بلکې د خپل کور ماشومانو زنانو دپاره چونکې هغوی زموږ خدمت کوي هغوی موږ له اخلی پخلی کوي نو هغه هم په دغې هغې کې خوشحالۍ کې شریک کړو بله خبره دا ده چې چونکې ما ابتدا کې مفتي صاحب وویل زموږ د ځوانانو نن سبا غټه مسله ده چې موږ هر ځوان د ډیپریشن د مسایلو ښکار دی د هغې مین وجه دا ده چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی فالو کړ موږ به چېرته یو کرکټر یو فلمي اکټر او یو مثال هغه بل سړی به آیډیل جوړ کړی خو که د هغې په موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فالو کو یقینا دا د قرآن او د سنت نه ځکه قرآن کې الله فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله د پیغمبر تابعداري دې وکړه خو بس د الله تعالی تابعداري شوه نو یقینا دغه ځوان د معاشرې یو بهترین ځوان جوړېدلی شي یقینا هغه بیا مبلغ هم جوړېدی شي په معاشره کې به چینجز هم راځي تبدیلي به هم راځي او همدغه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دی د امن د خوشحالۍ د ورورولۍ او د مینې محبت او د اتحاد او اتفاق ډېر ښه ډېر زړه پورې خبرې زموږ د مولانا صاحب وکړلې ګرانو کتونکو مخکې هم دا خبره موږ کړې وه مولانا وحی الدین خان یو ځای کې لیکي چې دا دین یا مذهب یا دین راغلی دی دپاره دی چې یو انسان بل انسان ته پرابلم ته جوړېږي چې موږ د خوشحالي دې ومانځو او په تهذیب په دایره کې وي مهذب وي د مفتي صاحب نه موږ دا پوښتنه به کوو مفتي صاحب اکثر اختر راشي نو پښتنو کې تاسو ته پته لګي مسایل رنځونه ډېر زیات بیماریه پکې ډېرې دي نو چې اختر خوشحالي راله نو خوشحالي ته وکړه نو موږ پکې موټر سایکل ریسونه هم لګوو سوات ته چکر خلک وي ابټاباد ته هلکه چکر وي نو هغه ډېر زیات باعث تکلیف جوړ شي نو دې باره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دا خو ډېره زیاته غلطه رویه بالکل ډېره ښه توجه ده یقینا د اختر په دې خوشحالو کې موږ دومره ډوب شو چې د انساني حقوق زموږ نه هیر شي انساني حقوق د اختر په دې مواقعو باندې خصوصي طور باندې دا د هوایي فایرنګ چې کوم کلچر زموږ په معاشره کې عروج ته رسېدلی دا یقینا ګناه کبیره ده او دا داشان د ګناه کبیره چې د بل کس د وجلو کوشش کول دي دا ګولۍ چېرته کې پرېوځي د چا کور پې ورانیږي دا احساس کول دي چې راځه یو خو کار د فضل خرچۍ کومه یو خو زه تکبر کوم دا تکبر دی څه فایده هم نشته لغ کار دی بېفایدې کار دی او دا شان د بېفایدې کار دی چې زما اسراف هم کېږي ولته د انساني ژوند ضیا هم ورسره ده متوقع ده او غالبه امکان دی موږ ګورو بیا هسپتالونو کې کیجوالټیز او بیا د ایمرجنسي وارډ کې دا ماشومان پراته وي یو خو دا او بل د اوړي موسم دی په دې ورځو کې خو ډېر احتیاط پکار دی ماشومان او زنانه بهر وي دا ډېره اهم دویم دا په خوشحالو کې موږ دومره ډوب شو چې د قرآني تعلیمات زموږ نه هیر شي الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي چې په ځمکه باندې د تکبر په انداز باندې مه ګرځه ولا تمشي فی الارض مرحا دا آیت صرف زه محدود وساتم چې په ځمکه په تکبر مه ګرځه څه مطلب شو په تکبر مه ګرځه دا موجوده چال پورې دا نظریه محدود مه ساته ولا تمشي فی الارض مرحا سپیډ سره گاډی مه چلوه ولا تمشي فی الارض مرحا اوور سپیډینګ مه کوه ون ویلینګ مه کوه ولا تمشي فی الارض مرحا ون ویلینګ مه کوه دا پیغام د قرآن به زه ریلیټ کوم د دې دور سره دا تر قیامته پورې ابدي پیغام دی دا به زه ریلیټ کوم ولا تمشي فی الارض مرحا چې کله ډرایوینګ کې د موبایل استعمال مه کوه دا ته تکبر کې زه بل یو ټیکسي والا سره ناست وم زه تاسو دا زموږ په ذهن کې یو مزاج په معاشره کې جوړ شوی دی د دې ذهنیت خاتمه پکار ده ډرایوینګ کوي ډرایوینګ او تسبیح تاوی او په درې ځایه کې مونږ بد شو او مونږ ورسره مفتي صاحب
څلور سورلۍ ورسره ناستې، 3 شاته دي یو مخکې دی، 4 انسانان بشمول د هغې 15 انسانان ناست دي ډرایوینګ کې او تسبیح ته وایي. ما ورته چې ستا عبادت دا دی چې ته دې ټایم کې ډرایوینګ په صحیح طریقې سره وکړه، دا ستا عبادت دی، د انسان لږ احترام وکړه، ته موږ وژنې. وایي نه، ما ته زما استاد ویلي دي چې تسبیح ته وپرې ډرایوینګ کې، وایي ستا په رزق کې به دیاړي کې به برکت وي. نو ما ورته ته چا غلط پوه کړی، ستا په دې ټایم کې عبادت تسبیح تاول نه دي، ستا په دې ټایم کې عبادت دا سټیرنګ په احتیاط سره تاول دا ستا عبادت دی. د دې سټیرنګ نه تسبیح جوړه کا، دا سټیرنګ ځان ته تسبیح کا، دا مزاج. یو خو خبره دا شوه. یو مفتي سي یو اهم خبره دا وکړله چې د اختر موقع ده غوښې بسیار وي، غوښې ښې ډېرې وي. په دې سره ضیافت د خپلو خپلوانو وکړه، تکلیفونه هیر کوي، هغه چې کومې تلخ رویې دي هغه هیرې کوي. محققین علما په دې کې یو اهم نکته لیکي چې د اختر غوښه دا خو الله ته نه رسي، په دې غوښه کې څه حکمت او مصلحت دی. هغه فرمایي چې د غوښې بنیادی مقصد دا دی چې په دې سره ته ناراض خلک را جمع که ځان ته. ډېر ښکلی. په دې غوښې سره ته ناراضو خلکو میلمستیا وکړه، دا غوښه ځان سره واخله او د ستانه چې کومه خور خفه ده د هغې کره لاړ شه، دا غوښه ځان سره اوچته که د خفه ماما کره لاړ شه، دا غوښه ځان سره اوچته که مشر ورور د نه خفه دی هغې کره لاړ شه. دا غوښه صرف دا نه ده چې وخوره، د روټین د معمول مطابق ځان له پروټین ورکه، نه، دا د اختر پیغام دا دی چې د غوښې بسیاروالي د وجې نه ته په معاشره کې ترخې رویې ختمې کړي، د خپل ځان نه د منفي رجحانات، د منفي احساسات ختم کا. دا غوښه دا بیا تا صحیح استعمال کړله او د دې صحیح استعمال سره هغه تقوا تا ته حاصله شوله او الله ته تا ته قربت دی حاصل کړو. که دا ونه شو دا غوښه تا بیا روټین مطابق ځان ته صرف پروټین ورکړل او هغه اصل مقصد دی حاصل نه کړو. ګرانو کتونکو، د مفتي صاحب د خبرو نه ماته د خوشحال بابا یو شعر رایاد شو، وی بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې که خبر شوې د جرګې په برکت. نو راځو به اوس ولید صاحب لا. ولید صاحب تاسو موږ ته ووایئ چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه لیګسي ده دا څه ده، موږ ته څه سبق پرېښود؟ ابراهیم علیه السلام باره کې جی الله تعالیٰ په قرآن کریم کې فرمایي چې ان ابراهیم کان امتن قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، چې دا ابراهیم علیه السلام په ذات خود دا یو امت و، الله تعالیٰ ته فرمابردار و، اوس امت ته یعنی د امت امام دی، د امت ته تعلیم ورکوي او د قانتا لله خپل رب د پاره چې دی نو هغه فرمابردار دی، تابعدار دی. بیا یې وفرمایل حنیفا، د حنیف دی، د یو اړخیز مسلمان دی، ولم یکن من المشرکین او د مشرکانو نه نه دی. نو دلته کې وګورئ لومبی به زه خبره وکړم په امتن باندې چې ابراهیم علیه السلام بذات خود یو امت دی. موږ له پکار دی چې د خپل امت چې دی هغه فکر وکړو، د خپل اولاد فکر وکړو. لکه مخکې هم څه خبرې وشوې په دې باندې ابراهیم علیه السلام چې د خپل اولاد څنګه تربیت کړی دی نو هغه تاسو وګورئ. کله چې اسماعیل علیه السلام قربانۍ ته هغه پیش کولو نو اسماعیل علیه السلام خپل والد صاحب ته وایي یا ابت افعل ما تؤمر، ای زما پلاره، ای زما ابا جان، افعل وکا مرسته کوي وې کا ما تؤمر، هغه چې تا ته حکم کیدی شي. نو موږ له پکار دی چې موږ د خپل اولاد داسې تربیت وکړو چې هغه اسلام والا شي، هغه امت کې را شامل شي او د الله تعالی د احکاماتو هغوی تابعدار شي. بل بیا تاسو وګورئ قانتا لله چې موږ به فرمابردار یو الله تعالی ته، تقوا به یې مونږه په دې باندې زموږ ټولو ملګرو چې دی نه مفتي صاحب نورو ملګرو خبرې وکړې. بل بیا تاسو وګورئ حنیفه دی ولاړو په توحید باندې، دا یو اړخیز مسلمانو، دا حنیف دی د حنف نه دی، ها نون فا